بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب نو دا قصیده چې مونږه شروع کړې و دا ابو کبیر حوزلینا دا په نیمه کې پاتې شو نو دا کم زینه چې پاتې شو دا د تاسو عبارت وای ماته واذا يمق من المنام رايته بكعب الساق ليس بثملي ما يمس الأرض إلا من منه وأرض الساق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه كبرق العارض المتهلل الكريهة لا يرام جنابه ما في العزيمة كالفساد المصلي يا مساء يا تقول خاشعة هغه قصه چې ما تاسو ته کړې و نو په ذهن کې راولې چې لکه د ځان سره بوله او د مړکولو لپاره په بانه باندې ولده کې به ورته ګټي وشتي چې را پاسې د خوب نو هغه قصه یاد ده کنه واذا يهب من المنام رايته كرتوب كعب الساق ليس بزملي يهب هب يهب بمعنى ضرب لنصرن تر ناراضي بمعنى بیدار کېدل معنا دا مصدر میمی ده خوب ته ویلېږي نه مینو منو رأيت خجرا يرى سو بي ویل شو پدایت نه قتل رطوب رطب يرطب معنا سیده کېدل کعب پندای ته وای کعب اډو کې ته وای اډو کې د کعبین ساق پندای ته وای ليس بزملي زمل ته بوزدلی کمزوري ضعف واذا يهب من المنام رايته وکله چې د خوب نه را پاسې نو تبه اني غلرا کله چې د را پاسې د خوب نه نو تبه اني غلرا کرتوب كعب الساق ليس بزملي چې دسي لکه د پندای د اډو کې په شانتي سیده د پندای د اډو کې په شانتي سیده ليس بزملي چې کمزوري پکې نه الکه پندای دی ته وې دا اډو کې کنه پندای دا اډو کې څنګه چې دا نه یې کنه نو دغه شان دی لکه دا خو لکه مکه وي چې خوب دور نشته باطل سړی نو چې کله له خوب را پاسې د سینې ولړی لکه ته وی چې لکه دا پندای دا اډو کې چې د سینې نه چې لکه را پاسې بیا وي چې ورګه اوس مخ خوب تختیو اوس دغه کومه دا خوب تختومو نسوار په کې کومو وای دا نسوارې چې دي صاحب چې دوی را پاسې دي نو حاله را پاسې نه چې اوس پورې چې نسوارې لګولې نه شته پکې وای کنه دځه دا ولاول ورا پاسې دی نشي بیا چې بدون حالت لاړ شو نو کار نه کیږي دا پورې سو پورې چې چونډه ورته ها په نو ورته ولا لوی پورې نه کیږي او چې دا چونډه کیږي نو بیا ولا وټه پورې دي صحیح ده ها ښه کار لکه مکو وې دا غره مام ډېرې مولا دی خو دې وبخي کمړی چې دا ژوندې جو خدای په هدایت کې هغه بوي کنه ویل کوي دا اسکا شته ته په خپل کې کوي چې اوس څوک نسوار د خپل نه رالل کې اوس پرې جامو باندې لاس پوری کنه ته دلته جما جامې دي صاحب دي جامې درال بل مذهب له ولې هغه نسوار لاس تر باندې مخو چې دومره ورته اسکا وي چې جامې دي اسکا کوي نو د خپل په خپل اسکا کې چې په خپل کې دی نه نو اسکا نه او جلاله پورې څوک اسکا مګ جواب یې اسکا کیږي نسوار قاسم اسکا کار دی نه کار دی په د مدرسې طالب علم لپاره خو 100% ناکاره ده دغه په دې باندې قرآن مجید په پرې خپل باندې په دې باندې حدیث مبارکه وي ته په کول دعاګانې وي نه الله پاک نمونه به اخلي په دې باندې تاسو کې په دې دا باندې تاسو شنو بګی دي نو یې باندې اسخا کار دی ناکاره کار دی مکه وای دا کم چې گزاريږي وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزملي ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل ساق رخا فتن لګي چې سلق لګلو ساق ما إن يمس مسيسا يمسس پاسل ګره سمع اسمونه په معنا مسکول رسیدل
الا منکب ارض مفرد اراضی جمع د زمکه د منکب مفرد د مناکب جمع د اوګي د وي منه حرف مفرد حروف جمع د طرف ته وي ساق اسقيه ساق پندای او طیا دا کولو طیون معنا را غختل محمل هغه کس د لګي چې هغه دغه توري اوچت کړي تورم خا ما يمس الارض الا منكب منه وحرف الساق طي المحمل وې دې چې کله ودی کړه نو نمسه کوي زمکا مگر اوګه د هغه دا او د پندای یو طرف طي المحمل چې هغه د سیلکا دغه پشان دي د 13 توري پشان دي د 13 توري پشان دي جننداران غختل شوی 13 تور نه لګه تور کی کنه وس تور دې کله یو خود سنی غتوري نه غتورونو چې هغه لګه د سیلکا کې شي غوندکی دې کګشي غوندکی توري نو دې توري لا ټوله دغه د تور ټوله پزما کا باندې پراته بلکې د دې صحیح څه چې نه پزما کا باندې پراته کنه ویګه باندې باندې وځه دا پین دی کنه نو د دې پین دا ټول پین چې دا پزما کا باندې پروت دی دا سره ماغم او دا تور چې نه د دې هغه سپی د مینځ په دغه باندې بزما کوي او یو تر بل تر بزما کې نه اوچتي دلې ده کنه نو دې هم د قشان دي چې کله ودګيږي نو لکه دې چې پزما کا باندې چوک نه پریوزي او سیب لګا د پندای یو طرفو او دغه د اوګي را یو طرفو دای سي پزما کې ورغلي او نور چې را پاسو نو ډایرک را پاسي خو شو به منه ما يمس الارض الا منكم کله چې دګیږي نو نامسکه اسمکه مگر دا یو اوګه منه دا وحرف الساق او د پندای یو طرف طي المحمل يدي سره غون شي لکه دا توري دا غونډې وبشن واذا رميت به الفجاج رايته يهوي مخارمها هو الاجدل رما يرمي ضربات المنمانه اوردول فجاج د فجن جمع دا د غرون لاري ته ویل کیږي رايته راي را يهوي هوا يهوي معنا لاندې را ګرځیدل مخارم د مخرم جمع دا د پهاړ د غره سوکړې اخرنۍ سي ته پهاړ هویا دا غره ګرځیدل اجدل دغه بازو شګری ته وي واذا رميت به الفجاج رايته وکله چې ته اولې هغلرا اور دې هغلرا فغټ لار باندې نو ته اینه هغلرا يهوي مخارمها هو الاجدل چې دی با په د غرونو باندې لاندې را غورځيږي په شان را غورځېدلو د شکري مطلب دا دی کنه وای چې لکه دا ته پلار باندې بوزي او پلار باندې خېجه نو دې دې رواني باغې باندې لکه ته به چې دا د شکري په شان دي لکه دا مرغۍ په شان دي په غرونو باندې خېجه واذا رميت به الفجاج رايته وکله چې ته اولي غلرا یا غزر کې غلرا د غره ولاري دا رايته تبعين غلرا يهوي چې را غورځيږي دا غینا مخارم هذه غره د سکړینا هوي الاجدلي فشان را غورځیدلو د بادو د شکري واذا نظرت الى اسره وجهه برقت كبرق العارض المتهلل واذا نظرين ضرب معنا قتل الى اسره وجهه اسره د سورات جمع ده د مقدي کرخو ته ویلېږي برق يبرق معنا چمکاویدل پړکیدل عارض وریځ ته وای سپینې وریځ ته متهللی تهللا معنا پړکیدل واذا نظرت الى اسره وجهه وکله چې ته د مخ د کرخو ته وګورې برقت کا برق العارض المتهلل دا د سي پړکیږي لکه د هغه وریځ په شانتي چې سپینه او روخانه یعنی دا مخ دې څه کوله پړکیندل ده لکه ته به چې دا ته وریځ چې دا پړکیږي واذا نظرت الى اسره وجهه وکله چې تو ګوري د مخ دی لکیرو تکر خدا برکت پړقیږي کبرق العارض المتحلل فشان دا وریز د پړقېدو هغه وریز چې هغه چمکاوي
صعب الكريهة لا يرام جنابه ما زل عزيمة كالحسام المقصل. صعب الكريهة صعب يصعب معنا مشكل كيدل. كريهة يقرأ معنا ناقوخ كيدل. لا يرام رام يروم بمعنى قص کول. جناب چې نه دا دغه ته ویل کېږي سهن تا ماضی العزیمه ماضی کو تاسو پیژنئ ماضی د معنا تیرېدل پورا کول لګي معنا دا عزیمت مفرد عزائم جمع اراده ته وایي کله حسام د تورو پر مونږ یو نوم دی او مقتلی قصل یقصنو په معنا قصل یقصنو معنا تیرې دا کېدل کټ کول. صعب الكريهة لا يرام جنابه ما زل عزيمة كالحسام المقصل. وی زمانہ ممدودہ دا اب تشرع صعب الكريهة دے سخت جنگجو دے ډیر جنگ والا دے سخت جنگ والا لا يرام جنابه چې داغه د سین اراده نه کولای کیږي مازل عظیمه دی هغه خپل عزم ارادي لره پوره کوون کړي کل حسام المقصلی پشان دا غتیس کټ کوون کی توره لکه څنګه چې کټ کوون کی توره ده کنه او دا چاته مخامخ نه کټ کول کوي پای کې خو دې خوانه دغه څنګه چې کوم عزم ارادو کې نه خامخا پوره کوي. صعب الكريهة لا يرام جنابه پیدا سخت جنگجو ده ما چې دا سین اراده نه کولای کیږي مازل عظیمه د خپل عظمه او د ارادي پوره کوون کړي کل حسام المقصلی پشان دا هغه توری چې کټ کوون کړي يحمي الصحاب إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العويل. يحمي بمعنى حفاظت کولو. الصحاب جمع صاحب دا ملګری ته وایي اذا تكون عظيمة لوی ته وایي واذا هم نزل ينزل بمعنى گزیدل. فمأوى العويل مأوى اوا يأوي بمعنى ظرف سے غدا زیر ټکانه پناګه عیلی دا عائل جمع ده محتاج ته ویل کېږي. و زمانه ممدو يمحي الصحاب اذا تكون عظيمه و اذا حفاظت کې د خپل ملګرو کله چې لوی حادثه پی راشي يحمي الصحاب حفاظت کې د خپل ملګرو اذا تكون عظيمه کله چې لوی حادثه په باندې راشي و اذا هم نزلوا او کله چې هغه د چا کرا مېلمانه شي فمأوى العويل نو دې بیا د محتاجو لپاره هغه زیره پناه ده. مطلب دا کنه چې لکه سخی هم دی او بهادر هم دی نو چې کله لکه د خلکو ورته بدای کې ضرورت دي په مال کې نو معلوم ورغی او چې کله ورته په خدمت کې ضرورت دي نو خدمت هم کوي خپل ملګرو حفاظت هم کوي. يحمي الصحاب اذا تكون عظيمه واذا خپل ملګرو حفاظت کوي کله چې بری ملګرو باندې لوی عظمت دغه راشي بیماری غم راشي تکلیف راشي. واذا هم نزلوا او کله چې څوک انسان دغه سره ملمه جوړ شي فمأوى العيل نو بیا د غریبانو ده زیره پناه ده. وقال تأبت الشراء وز بیا د تأبت الشراء یو بل قصیده چې دا بیانې او تأبت الشراء مخکې خبره اتره خو د شوی نه نو دې لګي دا صرف دا کوي چې را د دې ترز یو شمس ابن مالک نوم او د لیتنن دا ونی ولا ور کړی وي او خانه ولا ور کړیو نو دې وز دا شمس ابن مالک مذهب بیانې خو هغه بده وای نه الله خلک دې و چې دا په بحر طویل باندې ده نو ما ته پته نشته چې بحر طویل دا کومه قصیده ګوره ودی کې څه څه تفعیلی ناورما فاعول مفاعيل او فاعول مفاعيل تاسو به یو څو تفعیلی جوړی کوي اني چې څنګه سره عول اني سره عول ده نو بده کې څه شوی ده خرم سبب شوی ده خرم څه ته وای دا د ودی د مجموع د اولنا یو حرف حذف کول نو فاعول ده نو څه دي جوړ شو عول بیا مفاعلون علی پکار ده کم ځای غری بلار شي لمهدم من دا بس شي مفاعلون بیا علی پکار ده فاعول ثنائی بیا پکار ده مفاعل فقاصل نو ده شو انی لمهدم من ثنائی فقاصلون مقصد به لب فاعل پکار ده کم ده پور شو به لب مفاعل پکار ده جی نعم الصد
او بیا فعول بکار دی قشمسب قشمسب او مفاعل لمالك بیا رضا أهز به في ندوة الحي يعد فيه كما هز زعد في بالهجان الأوارك تشكيل المهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك يظل بمرمات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك. ألك قافية لبقى شبهي قافية بقى وقيا مالكي بقى سرا وایا بقى حروف بقى وایا کاف بقى روی دے کاف بقى روی دے او دا کاف نورستو یا بقى وصل درهم نمبر عرف خروج پکې شته ریده پکې شته نشته پکې او تاسیس پکې شته کې نشته تاسیس پکې شته څه شری چې تاسیس پکې نو داخل به پکې همي لام پکې داخل نه نو چې ګوره درې حروف القافیه پکې رالو کنه سلور حروف القافیه پکې رالو کنه کم شولو روی دې وصل له او الف تاسیس ته داخل له نو حرکتونه وبګم درې راځي ولا حرکت الله مجرا پکې او الف تاسیس د ماقبل چې کوم ارث دغه ته څه لګي رس څوته لګي او حرکت د داخل ته سوې اشباع نو اشباع پکې په لام باندې دا ادمیم نه به میم باندې چې نن د څه جره رسته پوښوي او کا باندې مجرا ده را روي مطلق ده کا مقید ده مجرده ده کا مردوفه ده کا مؤسسه ده موصوله باللين ده کا بالهذا الګه قافیه ده حجم په اعتبار سره کومه قافیه ده قافیه متدارک ته ولې د دوو ساکنین په منځ کې به سور متدارک راغلي دا اکثر په عربی کې قافیه متدارک استعمالي کیږي لاندې ورته لیکلي وي والقافیه متدارک من ثاني طويل والقافیه متدارک والبيت مخروم الګه وبوشوي راځه ولا فعول مفاعل إني لمهد من سنائي فقاصد به لابن عم الست شمس بن مالك أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك قليل التشكيل المهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك. بس هذا راستوش بيا بنقول إني لمهدم من ثنائي فقاصد به لابن عم الست شمس بن مالك. إني لمهدن أهدى يهدي إهداء بمعنى هدية ورکولو مهدن د اسم فاعل څنګه اصل کې مهدي مدهين مهدن او مهدن من ثنائي د باب د افعال نوم راځي او دا مجرد نوم راځي ته تعریف کول فقاصد قصر یې معنی اراده کول لابن عم نترجو ته الصدق صدقه یصدق معنا رښتینه شمس کو جدا سو پیژنې او ابن زوی ته مالک کو مالک ته إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك. بشک از هدیه ورکوم کې مد خپل تعریف بشک از خپل تعریف څور کوم کې ما هدیه ورکوم کې ما فقاصد به او دقس کوم په خپل تعریف سره لابن عم د خپل ترجمه الصدق چې په قول او فعل کې ډېر استلره الکه سوق دے شمس بن مالک درنوم دے پوښوي یعنی د ما د اترجوي چې د ما سره کم خکړی دي مخکې ما تاسو دوی چې دا لا دغه ور کړی وي کی کرونی ولا ور کړی وي او خان ولا ور کړو نه دی اوس وای چې د خپل د ترجوي ته شکریا د کومه تعریف کومه نه انی لمهدم من ثنائي فقاصد بشک زه هدیه پیش کوم کې ما د خپل تعریف
او اراده کوم کې ما پدې سره لابن عمي د خپل ترزوی اسید کې چې رښتینه نه او نو مې شمس ابن مالک اهز به في ندوه الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الاوارك اهز يهز بمعنى خوزول حرکت ورکول اهتز به عرش الرحمن ساد نماز باندې فرمایله فی ندوه الحي ندوه مفرد اندیه جمع مجلس توي حي مفرد احياء جمع قبيله توي عطف مفرد اعطاف جمع کناره او اوغا کندا اوګي دوي هذا وشو عطف شو بالهجان هجان سپین اختوي اواریک د اریک جمع د پیلو ونی دوي پیلو ونه چې داغینا مسواکونه جننده جوړیږي خادي اهز به في ندوه الحي عطفه واذا بخذوما رقوم د قبيله په مجلس کې داغه اوګه خپل تعریف سره کما هز عطفي لکه څنګه چې هغه خوځولې د زما اوګه بالهجان الاوارق دا پیلو باونه کې با سپینو اوخانو بزر اسرا یعنی دا مال پیلو ونی را کړی دي او اوخان را کړی دي زما د اوګې د سندول دي اوګه خلک اوګه ولا بادرې د وجرا نو د څه بزر د خپل ملګری د خپل د ترزوی د مجلس په قبيلو د قبيلو په مجلسونو کې با د بزر ډاډګیرنه به ورکوما د اوګه پټه کوما اهز به في ندوه الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الاوارك ویا حرکت به ورکوم زه په د سره د قبيله په مجلسونو کې د اوګي ته یعنی مطلب خوشالوم بده او کما زعید فی لک څنګه چې د خوشاله کړه مې لکه څنګه چې د زما اوګه خوځولې ده بالهجان الاوارق د پیلو په ونی سره او پاس منو اوخانو سره قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك قليل التشكي یعنی تشکن شکایت کولو نو دې لک شکایت کوم للمهم هم يهم بمعنى پریشان کېدل يصيبه اصحاب يصيب سان رسیدل كثير الهوى هوا مصدر په معنی محوی ده شتا جمع شدید مفرد ده متفرق وي نوا جمع نیت مفرد ده نواین په معنی نیت کولو مسالک جمع مسلک طریقې ده وي قليل التشكي للمهم يصيبه وي پسخ کار چې د تکل ورسیږي پریشانی ورته ورسیږي نو قليل التشكي د لک شکایت کوم کړي كثير الهوى او دې مستقل مزاج ده شتن و مختلف نیتونو والره والمسالک او طریقو والره مطلب ډیر کثیر الهوى ډیر خواهشات والره شتن و مختلف نیتونو والره والمسالک او مختلف لار والره قليل التشكي للمهم يصيبه وجد تسخر بشي نه له پای کې لک شکایت کومګره کثیر الهوى ډیر خواهش والره شتن و متفرق نیتونو والره والمسالک او لار والره يظل بمومات ويمسي بغيرها جئشا ويعروري ظهور المهالك يظل بمعنى همیشه کېدل دا دغه افعال ناقصه نزل مومات د موام جمع به ابو غیا میدان يظل بمومات ويمسي بغيرها وې د سحر کوي په یو به ابو غیا میدان کې او ماخام کوي په بل به ابو غیا میدان کې سحر په یو ځای کې او ماخام په بل ځای کې جحيشا مستقل بالرای ويعروري يعروري ما معنی لغړ کېدلو يعروري معنی دا چې د لکه لغړ سواري دغه سوري په دغه باندې ظهور المهالك د مرګ په هغه سورلو باندې یعنی په خطرناک ځګونو باندې دی او باغې باندې لغړ مطلب دا دی چې د سره اسلام اصلاحات نه نه یریږي نو اصلاح وسره نه يذل بمومات ويمسي بغيرها وسار ټیم کې هغه په یو بیان کې او ماقام ببل کې ببل سره کې جحیش دا مستقل مزاج لري ويعروري ظهور المهالك او وي په سختو د مرګ په ځایونو کې د ځایګي ته بغیر د اسلحه لغړ مونږ غلاغه بغیر اسلحه او نور يعروري لغړ کېدل ته وي خو شوي مطلب یې لګیدل زه چلو